د خپل شریعت علم الله تعالی صرف انسانانو لور کړی دی د انسانانو نه علاوه نور مخلوق سره که فرشتي هم دي خو هغوی سره الله تعالی د دین او د شریعت علم نشته د دې صفت په وجه باندې د پیغمبر علیه السلام او د نورو انبیاء کرامو یا د ټولو انسانانو د علم د دې صفت په وجه چې کله د ټولو انسانانو پلار حضرت آدم علیه السلام الله تعالی پیدا کو نو ټولو فرشتو ته الله تعالی حکم وکړو چې تاسو حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړئ د تعظیم او د عزت دپاره په هغه وخت کې ټولو فرشتو د الله تعالی د حکم مطابق حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړه په هغه وخت کې ابلیس دا هم په فرشتو کې شاملو ځکه د ناس ته پاسته هغه به فرشتو سره وه هر ټیم به د ملایکو په مجلس کې ناستو نو چې کله الله تعالی فرشتو ته حکم کوي نو په هغه وخت کې ابلیس هم موجودو نو ابلیس ته هم د الله تعالی د طرف نه دا حکم وشو چې ته حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړه دا یو داسې بنده دی چې دی به زه دنیا ته لیږم د خپل دین د خدمت دپاره او د ځمکې د حکومت او د خلافت دپاره ټولو فرشتو په جمع باندې سجده وکړه حضرت آدم علیه السلام ته د الله د حکم مطابق خو ابلیس هغه انکار وکړو ابلیس د الله حکم ونه منو حضرت آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه د هغې په وجه الله تعالی ورله دا سزا ورکړه چې د جنت نه راوباسو د ملایکو د فرشتو د هغه مجلس نه راوباسو او الله تعالی ورسره واده وکړه چې ستا او ستا ملګري څومره چې قیامت پورې ستا په دې لاره باندې را رواني هغه به ټول زه جهنم کې داخلوم جهنم به د هغه خلکو نه زه ډکوم د دې نه مراد دا الله تعالی د ابلیس په ذریعه سره ټولو انسانانو ته دا خبره واضح کړه چې څنګه ابلیس په دې وخت کې زما د خبرې نه انکار وکړو او ما ورله دا سزا ورکړه چې د خپل دربار نه مې وباسو جنت نه مې وباسو او جهنم ته به داخلوم او په دنیا کې به ټول عمر ذلیل او رسوا وي دکسې هغه ټول انسانان چې د په لاره باندې روان شو یعنی زما د خبرې نه انکار وکړو زما د پیغمبرانو د تعظیم او د عزت نه انکار وکړو نو هغوی له به هم زه دا سزا ورکوم ابلیس ته چې کله پته ولګېده چې زه د جنت نه راووتم زما هغه مقصد هغه پوره نشو او زه به جهنم ته داخلیږم زما هغه عزت هغه ټول ارسه ختم شو د الله تعالی نه په هغه وخت کې یو مطالبه او یو درخواست وکړو چې یا الله تر قیامت پورې ماله مهلت راکړي چې زه قیامت پورې په دنیا کې موجود یم الله تعالی ورسره واده وکړه چې تا ته موقع او مهلت ملاو شو قیامت پورې د خاص ورځې پورې تا ته موقع او مهلت دی په هغه وخت کې ابلیس هغه الله تعالی ته دا خبره وکړه چې یا الله کم بندگان کم انسانان چې ستا په لاره باندې هغوی تا ته راتلل غواړي ستا خبره منل غواړي ستا په دین باندې عمل کول غواړي زه به یې ستا لارې ته نه پرېږدم ځکه چې د دې انسانانو په وجه د انسانانو د دې پلار او د اب په وجه باندې زه د جنت نه راووتم دی سره اوس زما دشمني شروع شوه اوس چې کله زه دنیا ته لاړ شم او کم انسانان هغه کوشش کوي ستا په لاره باندې د راتلو ستا په دین باندې د عمل کولو ستا په کتابونو باندې د عمل کولو زه به په هره لاره باندې هغوی ته کینم د مخکې نه به په هغوی باندې حمله کوم د رستو نه به په هغوی باندې حمله کوم د سم طرف نه به په هغوی باندې حمله کوم د الټه طرف نه به په هغوی باندې حمله کوم د هر طرف نه چې زمانه کیدی شي د خپلو ملګرو په ذریعه سره به زه هغوی ته وسوسې او جالونه اچوم هغوی به په هغوی کې راګیروم ستا په لاره باندې به هغوی تلو ته نه پرېږدم الله تعالی ورسره واده وکړه چې څنګه تا سره زما د جهنم واده ده چې تا به په جهنم کې سزا در کوم دکسې هر یو انسان چې هغه تا پسې را روان شو او ستا خبرې ومنله ستا د خبرې په وجه زما دین پرېښوده زما لارې پرېښوده څنګه چې به تا جهنم ته داخلوم دکسې به هغه هم جهنم ته داخلوم څنګه چې ستا جهنم ټکانه او ځای دی دکسې د هغه ځای هم جهنم دی د هغه ټکانه هم جهنم دی الله تعالی ورسره واده وکړه او قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې هم دک شیطان او ابلیس په دنیا کې انسانانو ته وسوسې اچوي د هغوی په زړونو کې د ګناهونو هغه شهوت او خواهشات نور هم سیوا کوي چې کله یو انسان د نیکۍ کار طرف ته اراده وکړي نو شیطان د هغه لارې په هغه لاره کې ورته رکاوټ جوړوي چې انسان د یو ګناه اراده وکړي نو دی ورسره په هغې کې مدد کوي او قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي د قیامت پر ورځ باندې فیصله وشي د ټولو انسانانو جنتیان هغه جنت ته داخل شي جهنمیان جهنم ته داخل شي د ټولو خلکو په باره کې فیصله وشي الله تعالی فرمایي
چې په هغه غرض باندې دا ټول کافران او ګناهګاران چې جهنم ته داخل شي، ابلیس هم جهنم ته داخل شي، نو دی به ورته په جهنم کې دا خبره وکړي. هلته کې چې کله د دوی ملاقات وشي یو بل سره، چې کله د یو بل سره ملاو شي، ابلیس به ورته دا خبره کوي چې تاسو خو ما ته ډېر کمکل ښکارېږئ، ځکه چې الله تعالی تاسو سره پخې وعدې کړې وي، تاسو د خپل دین او شریعت الله تعالی را لېږلی و چې په دې باندې عمل وکئ نو تاسو ته به جنتونه ملاو شي، او ما تاسو سره اسې فضول وعدې کړې وي، ما تاسو سره چې کومې وعدې کړې وي ما د هغې خلاف ورزي وکړه. الله تعالی چې کومه وعده تاسو سره کړې وه هغه پوره شوه چې څوک زما د دین په لاره باندې راځي د هغه آخري انجام هغه جنت دی، څوک چې زما د دین نه علاوه په بله لاره باندې ځي د هغه آخري انجام هغه جهنم دی. الله تعالی هغه خپله وعده پوره کړه، تاسو یې جهنم ته راولېږلی. هغوی به ورته ووایي چې تاسو زمونږ په زړونو کې تا وسوسې اچولي دي، تا مونږ ته د دین په لاره کې رکاوټونه پیدا کړي دي. شیطان او ابلیس به ورله جواب ورکوي چې دا ملامت په ما باندې مه وایئ، دا غلطي زما نه ده، دا ستاسو غلطي ده، ما خو به تاسو ته صرف اشاره وکړه د ګناه د کار او تاسو به ما پسې را روان شوئ، تاسو ته ما صرف د هغې نشاندهي وکړه او تاسو به ما پسې را روان شوئ. بل طرف ته د الله تعالی واضح احکامات موجودو، د الله تعالی تعلیمات موجودو، هغې ته ستاسو سوچ او فکر نو، په هغې باندې ستاسو عمل نو، خو چې ما به درته معمولي اشاره وکړه د ګناه د کار نو تاسو به ما پسې را روان شوئ. لہذا دا ګناه زما نه ده، دا غلطي زما نه ده، دا ستاسو ده، دا دلته چې تاسو راغلي یئ زما په وجه نه یئ راغلي، دا تاسو د خپل بدعملۍ او د خپل کردار په وجه راغلي. اوس دلته کې چې مونږ راغلي یو، ابلیس به ورته دا خبره وکړي چې نه زه ستاسو څه مدد کولی شم او نه تاسو زما څه مدد کولی شي، مونږ به په دې جهنم کې پراته یو، تاسو ته به د خپلو بدعملو سزا میلاویږي، ما ته به د خپلو ګناهونو سزا میلاویږي، تاسو د خپلو بدعملو په وجه دلته راغلي یئ او زه د خپل عمل په وجه دلته کې راغلی یم. دا مقابله الله تعالی د هغه لومبنۍ ورځې نه پیدا کړې ده چې کله حضرت آدم علیه السلام په باره کې ټولو فرشتو ته حکم وشو چې تاسو حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکئ، ټولو فرشتو سجده وکړه. دا د الله تعالی د تابعدارۍ لار ده، دا د الله تعالی د حکم د منلو لار ده. بل طرف ته ابلیس د الله تعالی د حکم نه انکار وکړو، د الله تعالی د حکم نه انکار وکړو، مخې واړو حضرت آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه. دا د الله د نافرمانۍ لار ده. د هغه ورځې نه دا دوه لارې جوړې شوې، یو د الله د اطاعت لاره ده، یو د پیغمبرانو لاره ده، یو د فرشتو لاره ده. په هغه لاره فرشتې روانې دي، په هغه لاره ټول انبیاء کرام روان دي، په هغه لاره باندې ټول نیکان مسلمانان صدیقین شهدا او صالحین روان دي. بل طرف ته د نافرمانۍ لاره ده، د ګناهونو لاره ده، د شیطان لاره ده، په هغه لاره کافران روان دي، په هغه لاره شیطانان روان دي، په هغه لاره باندې ټول هغه خلک روان دي چې هغوی د الله د حکم نه نافرمانی کړې ده. دا دوه لارې الله تعالی د هغه ورځې نه پیدا کړي دي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وهدیناه النجدین، هر یو انسان ته دوه لارې ما ښودلي دي، د سره دواړه قسمه لارې موجود دي. که دی زما د اطاعت په لاره باندې را روانیږي د هغې آخري انجام هغه جنت دی، په آخري سر باندې به دته جنت ملاو شي. که دی زما د نافرمانۍ په لاره باندې را روانیږي، په کومه لاره چې شیطانان او کافران را روان دي د هغې آخري انجام جهنم دی. آخري سر ته چې کله دی راورسي نو هلته کې به دته جهنم ملاویږي. الله تعالی فرمایي وهدیناه النجدین، ټولو انسانانو ته ما دوه لارې ښودلي دي، یو رحماني لاره ده، بل شیطاني لاره ده، یو د الله د اطاعت لاره ده، بله د نافرمانۍ لاره ده، یو د ایمان او د توحید لاره ده، بل طرف ته د کفر او د شرک لاره ده، یو طرف ته د مسلمانانو د انبیاء کرامو د نیکانو لاره ده، بل طرف ته د کافرانو او د فاسقانو لاره ده. او الله تعالی فرمایي چې هر یو انسان ته ما اختیار ورکړی دی، هر یو انسان ته په دې خپل ژوند کې الله تعالی مکمل اختیار ورکړی دی چې دی په کومه لاره باندې هم سفر کول غواړي، په ده باندې څه پابندي نشته. الله تعالی فرمایي چې هر قسمه انسانان چې ما په دې ځمکه کې پیدا کړي دي نو هغه ټول په خپل دین او په خپل مذهب کې مختار دي، هر یو کس ته اختیار دی، که د توحید په لاره باندې راځي که د شرک په لاره باندې راځي. الله تعالی فرمایي لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ما هدایت او دلالت دواړه جدا کړي دي، ایمان او شرک مې دواړه جدا کړي دي، مسلمان او کافر مې دواړه جدا کړي دي. هر یو انسان ته مې اختیار ورکړی دی چې اوس ستا مرضي ده، په کومه لاره باندې ته سفر کول غواړې، د دواړو لارو انجام هغه تا ته معلوم دی، د دې لارې انجام هغه جنت دی،
د الله تعالی د نیکانو بندګانو ملګرتیا ده د دې بل لارې انجام هغه جهنم دی د کافرانو او د شیطانانو ملګرتیا ده نو د هغه وخت نه دا دوه لارې الله تعالی پیدا کړي د هغه د الله تعالی د اطاعت د لارې د هغې د واضح کولو دپاره خلکو ته د هغې د ښودلو دپاره الله تعالی وخت په وخت باندې خپل پیغمبران راولېږل صرف د هغه وعدې د یادولو دپاره چې کله دا ټول انسانان په عالم ارواح کې الله تعالی د نرو میږو په شکل کې پیدا کړل او ټول په یو میدان کې جمع کړل الله تعالی ترې نه تپوس کوي الستو بربکم زه ستاسو رب نیم دې ټولو جواب ورکړه چې قالو بلا یا الله ته زمونږ ربې ته زمونږ معبود خالق او مالک الله تعالی وفرمایل دې ټولو نه دا واده ما د دې دپاره واغسته چې اوس به دې ټولو له زه ژوند ورکوم دی به دنیا ته ځي دی ته به یو خپله زندګي میلاویږي دی ته به هلته اختیار میلاویږي اسې نه چې دی د قیامت په ورځ باندې دا عذر او بانه پیش کړي چې الله مونږ ته ستا د دین پته نه وه مونږ ته ستا د لارې پته نه وه د هغه لارې د واضح کولو دپاره د هغه دین د بیانولو دپاره الله تعالی د پیغمبرانو یو لویه سلسله شروع کړه او هغه سلسله د حضرت آدم علیه السلام نه شروع شوه د پیغمبر علیه السلام پر راتلو سره هغه ختمه شوه پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی د انبیاء کرامو هغه سلسله چې د حضرت آدم علیه السلام دنیا ته پر راتلو سره الله شروع کړې وه د پیغمبر علیه السلام پر راتلو سره هغه ختمه شوه د انبیاء کرامو هغه سلسله هغه بنده شوه د نبوت هغه دروازه بنده شوه اوس هر یو انسان هغه په دین او په شریعت او په قرآن په هر څه باندې پوهه دی په پوره دنیا کې داسې ځای نشته چې هلته د الله تعالی د دین هغه پیغام نیتلی هلته د قرآن کریم هغه پیغام نیتلی په پوره دنیا کې داسې یو انسان نشته چې هغه ته پیغمبر علیه السلام د دین دعوت نی رسېدلی دا دعوت ټولو خلکو ته ورسېدو دا قرآن ټولو خلکو ته ورسېدو پوره دنیا کې داسې یو ځای پاتې نشي چې هلته کې اسلام نی رسېدلی چې هلته کې قرآن نی رسېدلی هلته د پیغمبر علیه السلام سنت نی رسېدلی پوره دنیا کې داسې یو ځای نشته او پوره دنیا کې داسې یو انسان نشته چې هغه د اسلام نه بېخبری هغه د قرآن نه بېخبری چې کله ټولو انسانانو ته د دې دین او د کتاب او د قرآن په باره کې پته ولګېده نو اوس ټولو ته اختیار دی په دنیا کې په چا باندې پابندي نشته الله تعالی فرمایي چې ما هر څه واضح کړي دي او دې انسان له مې اختیار ورکړی دی د له مې عقل ورکړی دی چې ته د خپل عقل استعمال کا او په کومه لاره باندې چې ته سفر کول غواړې نو په هغه لاره باندې روان شه په قرآن کریم کې ځای په ځای باندې الله تعالی انسانانو ته د صحیح لارې د هدایت د لارې او د ایمان د لارې د هغې دعوت ورکوي چې تاسو ته خو ما اختیار درکړی دی خو د انسانانو عقل هغه کاملې طریقې سره کار نه کوي بار بار ورته الله تعالی دعوت ورکوي چې ګوره دا لاره دا د شیطان لاره دا د تباهۍ لاره ده دا د جهنم لاره ده دا بله زما لاره ده زما د انبیاء کرامو لاره ده او دا د جنت لاره ده اوس قرآن کریم کې دا ځای په ځای چې الله تعالی مسلمانانو له ترغیب او ترهیب ورکوي دا صرف او صرف د دې دپاره چې دا انسان په دې خپل ژوند کې دی ګمراه نشي دې شرطه په غلطه لاره باندې روان نشي د غلطې لارې نه د بچ کولو دپاره او صحیح لاره باندې د روانولو دپاره قرآن کریم الله تعالی نازل کو قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم دا قرآن کریم الله تعالی د دې دپاره نازل کړی دی چې دی به خلکو ته هدایت کوي یهدي للتي هي اقوم هغه لارې طرف ته چې هغه د اعتدال لاره ده هغه د دین لاره ده ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا او بل دا قرآن کریم الله تعالی فرمایي ما د دې دپاره نازل کړی دی چې یو هغه خلک چې هغوی په ما باندې ایمان راوړی دی مسلمانان دي چې هغوی ته بشارت واورئ د یو لوی اجر هغوی ته بشارت واورئ د جنت هغوی ته بشارت واورئ د دې خبرې چې تاسو له الله تعالی نعمتونه تیار کړي دي ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا چې هغوی ته د دې خبرې زیری او بشارت ورکي چې ستاسو دپاره الله تعالی یو لوی اجر تیار کړی دی ستاسو دپاره الله تعالی داسې نعمتونه تیار کړي دي پیغمبر علیه السلام په روایت کې فرمایي په جنت کې د مسلمانانو دپاره چې الله تعالی کم نعمتونه تیار کړي دي داسې نعمتونه دي چې هغه د انسان سترګو لیدلي نه دي د هغې په باره کې د انسان غوږونو څه شی اورېدلی نه دی او نه د هغه قسمه نعمتونو په باره کې د انسان په ذهن او په زړه کې څه خیال راغلی دی داسې نعمتونه الله تعالی تیار کړي دي او بل طرف ته الله تعالی فرمایي وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة
اعتدنا لهم عذابا الیما. دویم مقصد د قرآن کریم د نازلولو هغه دا دی چې یو طرف ته خو مسلمانانو له بشارت ورکوي، یو طرف ته مسلمانانو له زیری ورکوي، بل طرف ته هغه خلک چې د الله تعالی د لارې نه خلاف روان دي، د الله تعالی په ذات باندې ایمان نشته، پیغمبر باندې ایمان نشته، په قرآن باندې ایمان نشته، هغوی ته به دا ترهیب او دا زورونه ورکوي. اعتدنا لهم عذابا الیما، چې ستاسو دپاره ما یو دردناک او سخت عذاب تیار کړی دی. نو چې کله الله تعالی دا دواړه لارې واضح کړه انسانانو ته او بیا د هدایت دپاره قرآن کریم هم نازل کو، په انسان باندې الله تعالی هر قسمه حجت تام کو چې کله دی د قیامت پر ورځ د الله په دربار کې ودرېږي، دی به هلته دا بانه نشي کولی چې یا الله زه خبر نوم، هلته به د چا دا عذر نه قبلیږي چې یا الله ما زه خو د اسلام نه نوم خبر، زه د دین او د شریعت نه نوم خبر، زه د قرآن نه نوم خبر. دا قسمه عذرونه او بهانې هلته کې الله تعالی هر څه ختمې کړي دي، ځکه چې په دنیا کې هر قسمه دلایل چې د انسان د عقل دپاره هغه ضروري و هغه الله تعالی نازل کړي دي. په قرآن کریم کې مونږ وګورو د هدایت دپاره چې څومره دلایل انسان ته پکار دي هغه هر څه الله تعالی نازل کړي دي. او الله تعالی فرمایي چې د دې ټول هر څه مقصد هغه صرف دا دی چې یو ورځ داسې راتلونکې ده په دې دنیا باندې، د قیامت ورځ راتلونکې ده، دا دنیا ختمېدو واله ده، یو نوی عالم به شروع شي، هغې ته ویل کېږي یوم الجزا. په هغه ورځ باندې به هر یو انسان ته د خپل عمل بدله میلاویږي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، په دنیا کې چې د ذرې برابر چا نیکي کړې وه، نیک عمل کړو، د هغې بدله به ورته هلته کې میلاو شي. ومن یعمل مثقال ذره شرا یره، او د ذرې برابر ګناه چې چا کړو، نافرمانی چې چا کړې وه، د هغې سزا به ورته هم میلاو شي. دا هغه ورځ ده چې دې ته یوم الجزا ویل کېږي، دا د بدلې ورځ ده. الله تعالی فرمایي چې په دې ورځ باندې به هر یو کس ته خپل عمل نامه میلاو شي. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، هر یو کس ته به عمل نامه میلاو شي او هر یو کس ته به الله دا حکم وکړي چې خپل عمل نامه دې وګوره او ځان سره کینه په خپله باندې حساب وکړه چې ته د جنت مستحقي او که ته د جهنم مستحقي. او قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې دا انسان هغه خپل عمل نامه په لاس کې واخلي او هغې ته وګوري نو دی به حیران شي چې دا څنګه عمل نامه ده چې په دې کې زما وړوکی عمل، غټ عمل، متوسط عمل، وړوکی ګناه، وړه نیکي، هره خبره په دې کې لیکلې شوې ده. زما په ژوند کې داسې یو سیکنډ هم نه دی تیر شوی چې هغه په دې کې نه دی لیکلی شوی، په دې کې هر څه لیکلی شوي دي. ووجدوا ما عملوا حاضرا، کم یو عمل چې هم د انسان کړی هغه به خپل مخامخ حاضر دی وویني، په لاسونو کې به ورته الله تعالی هغه عمل نامه ورکي او حکم به وشي الله تعالی اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، دا خپل عمل نامه دې په خپله باندې اولوله او ځان سره په خپله باندې حساب وکړه. نو الله تعالی فرمایي دا دومره دلایل ما د دې دپاره نازل کړي دي چې کله یوم الجزا د قیامت په ورځ باندې دا انسان ما ته مخامخ ودرېږي او زه د سره حساب کتاب کوم چې په هغه ورځ باندې بیا د سره څه عذر او بهانه ني چې دته زما هر قسمه دلایل رسیدلی او د هغې نه پس د نافرماني کړي نو بیا به ورله زه سزا ورکوم. او چې ما خپل کتاب نازل کړی دی په هغې باندې چې عمل کړی دی او په هغې باندې مکمل د هغې اطاعت او تابعداري کړې ده، زه به هغه له بدلې او ثوابونه ورکوم. نو په دې وجه الله تعالی قرآن کریم کې ځای په ځای باندې انسانانو ته د نیک عمل ترغیب ورکوي چې د نیک عمل څه فایده ده. تاسو ته به جنت میلاو شي، په تاسو به ښه حالات راشي، ستاسو په رزق کې به برکتونه پیدا شي. او بل طرف ته د بدو اعمالو په باره کې ترهیب دی، یرونه ده، خوف ورکوي الله تعالی انسانانو ته چې ګورې په دې لاره که را روان شوي دا د ضلالت او د ګمراهۍ لاره ده. قرآن کریم کې دکه دوه څیزونه الله تعالی بیان کړي دي، یو طرف ته ترغیب د انسانانو ته، دعوت ورکوي ښې لارې طرف ته چې راځئ د توحید په لاره باندې را روان شي، دا د خوشحالو لاره ده، دا د نعمتونو لاره ده. بل طرف ته په قرآن کریم کې ترهیب دی، الله تعالی یری د خپل بندگان چې بل طرف ته ګوره د کفر لاره ده، په دې لاره باندې تاسو سفر مه کوئ، په دې لاره باندې تاسو تلل مه کوئ، دا د شیطان لاره ده، دا د ابلیس لاره ده. نو په دې وجه الله تعالی قرآن کریم کې د انسانانو د هدایت دپاره څومره هم خبرې او دلایل چې کافي وو هغه هر څه الله تعالی ذکر کړي دي. او بیا الله تعالی فرمایي آخري آیت چې کوم د قرآن کریم نازل شوی دی، الله تعالی فرمایي واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، چې د دې ټول هر څه د دلایل او د احکاماتو صرف او صرف یو مقصد دی چې هغه ورځ تاسو یاد وساتئ
ترجعون فيه الى الله چې په هغه ورځ کې به تاسو الله تعالی ته واپس کیږئ. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بیا په هغه ورځ کې هر یو انسان ته به د کسب او د عمل مطابق بدله ملاویږي. وهم لا یظلمون، او یو کس سره به هم ظلم او زیاتی نه کیږي. یعنی داسې نه ده چې یو کس نیکی کړې ده او په آخرت کې او د قیامت پر ورځ به دته د هغې څه بدله میلاو نشي. یو کس ګناه کړی دی او په آخرت کې به دته د هغې څه سزا میلاو نشي. الله تعالی فرمایي لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. د ظالمانو د عمل په باره کې د الله تعالی د ذات په باره کې دا ګمان مه کوئ چې الله تعالی غافل او بې خبره دی. الله تعالی چې په دنیا کې یو انسان له سزا نه ورکوي د دې دا مقصد نه دی چې ګینې الله تعالی د عمل نه بې خبره دی. دا مقصد نه دی. په دنیا کې الله تعالی چې یو انسان له سزا نه ورکوي، الله تعالی فرمایي انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، چې زه د خپل بندگان هغه ورځې طرف ته رستو کوم چې په هغه ورځ باندې به دوی داسې یو هیبت زده عذابونه وویني. تشخص فیه الابصار، چې په هغې کې به د انسانانو سترګې کلاو پاتې شي. مهطعین مقنعی رؤوسهم، دی به د الله دربار ته رواني. هر یو کس به خپل سر اوچت کړی په انتظار کې به چې زما په باره کې به څه فیصله کیږي. لا یرتد الیهم طرفهم، الله تعالی فرمایي چې داسې رز ده دومره هیبت به په دی باندې چې سترګو له به رب نشي ورکولی، سترګې به یې دکسې کلاو پاتې شي. وافئدتهم هوا، او دا زړونه به بالکل خالی وي د هر قسمه خیالاتونه. نو الله تعالی فرمای چې دا دومره لوی احکامات او دلایل دا صرف او صرف د دې دپاره ما نازل کړي دي چې تاسو په دنیا کې د دې نه فایده واخلئ. ځان په حق او په باطل باندې پوهه کوئ، په حق باندې عمل وکړئ او د باطل نه ځان بچ کړئ. د قیامت پر ورځ چې بیا تاسو دا عذر او دا بهانه پیش نه کوئ چې یا الله موږ ستا د دین او ستا د شریعت نه خبر نو. الله تعالی دې موږ تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.